سید محمد صاحب په دې ښار کراچۍ کې ستاسو ډېر زیات خدمت دی تنظیم حوالې سره که خبره وشي د خدمت حوالې سره نو دغه خلک چې دی خوشحاله مو کړه که نه کومه د وکالت لپاره چې کوم ځوان لارې اختیار کړي نو د معاشرې چې کوم کردار دی نو دغه لارې ته اکثر خلک وایي چې یاره الفاظ خرڅېږي د وکیلانو په حوالې سره مشهوره دغه دی چې خرڅ خبرې چې د هغې وزن نه نو دغه خلکو ته څه میسج ورکوئ بطور وکیل نو محمد خان ستاسو نه خو دغه پوښتنه کوو چې تاسو د روډ دپاره ډېر زیات اواز اوچت کړی دی خو د تعلیم حوالې سره یا د میډیکل اسپتال حوالې سره دې حوالې سره چې دی نو په شانګله کې تاسو څه قسم څه نه ښکاري دغه حوالې سره څه وینا ده وکیل صاحب زموږ چې کوم ځوان کل دی میډیکل طرف ته ډېر زیات روان دی نو که تعلیمي حوالې سره مو خبرې وکړو نو سید محمد صاحب خو نفي وکړه زموږ چې 80% تعلیم یافته خلک دي بهرحال الله دې کړي چې 100% شي خو خلک چې د میډیکل طرف ته ډېر زیات روان دی په دغه حوالې سره ځوانانو ته څه میسیج یې بسم الله الرحمن الرحیم زه یم حیات یوسفزی تاسو ګورئ زموږ ټي وي نن د کراچۍ په ښار کې د صدر په علاقه باندې موجود یو عبدالسلام خان یو ښکلی پروګرام راټول کړی دی دغه ټول غمي راته ناست دي زموږ د کلي مشران دي د دوی سره به خبرې اترې کوو او نن چې زموږ دغه کوم پروګرام دی عبدالسلام راټول کړی دی زموږ د کلي د رسم مطابق چې څومره د لرې ښار نه یا د لرې کلي نه میلمانه راشي هغه ټول راټولوي دغه یو ثقافتي پروګرام دی او دغه یو رسمي کار دی خو په دغه کې دغه مشران راټول شو ډېر زیات مته خوشحاله وو په ذات خود زه حیات یوسفزی په دغه خلکو ډېر فخر کوم چې زموږ دغه کشر کل چې دی د دغو په سر باندې لاس ږدي نن د سره دغه مشران دي دغو سره به خبرې اترې کوو چغرزي یوت کمیټي سربراہ را سره ولاړ دی سید محمد چغرزی صاحب سید محمد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سید محمد صاحب په دې ښار کراچۍ کې ستاسو ډېر زیات خدمت دی تنظیم حوالې سره که خبره وشي د خدمت حوالې سره نو دغه خلک چې دی خوشحاله مو کړه که نه ډیره مننه چې تاسو موږ له مقرره کړه خبره دا ده چې زموږ چې کوم ذمه داري ده د ټوټل پښتون قوم دپاره یا بیا د ټوټل انسانیت دپاره دا زموږ د هر انسان ذمه داري ده چې موږ د بل خدمت وکړو او د هغو ته چې کوم د هغو تکلیف دی په هغې کې موږ د هغو مدد وکړو د هغو سره په وخت باندې ځان مرسته وکړو منډه تړله وکړو او الحمدلله چې کافي حده پورې موږ د خلکو خدمت کړی دی دغه ځوان کل چې څوک موږ ګوري دغه ته څه میسیج ریکارډ کوي زه وایم چې باید تعلیم حاصل کړي او خاص طور باندې په سوشل لایف کې چې دی که نه زیاته توجه ورکوي د یو بل په کار باندې راشئ او د دغې نه چې اویرنس پروګرامونه جوړېږي که موږ دغه شان سوشل اکټیویټیانې کوو نو خلکو ته به اویرنس پروګرام ځي او خلک به بیا تعلیم طرف ته راځي او خپل ژوند به ښه جوړ کړي موږ هم مبارک کړم او د عبدالسلام به ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې په دومره مصروفه وخت کې او هغوی ټایم وباسو او دومره ښکلي زموږ ماشاءالله دا ښایسته ښایسته مشران او دا د علاقې معزز خلک راغونډ کړی دی دا د ګلونو ګلدسته یې جوړه کړې ده عبدالسلام خان ډېر زیاته شکریا ادا کوم بل تاسو کومه خبره چې وکړه د سخاوت په باره کې نو چې زموږ داسې ښایسته مشران او ننګیالي ځوانان په دې کراچۍ ښار کې آباد وي نو زموږ ثقافت چې کوم دی دا به ولې ژوندی نه وي موږ فخر کوو په دې خپلو مشرانو باندې موږ فخر کوو په دې خپل ینګ ځوانانو باندې چې دوی خپل هغه د مشرانو روایت هغه برقرار ساتي او دا ښار کراچۍ کې د شانګلې د خلک چې څنګه ژوند تېروي په دغې حوالې سره ستاسو څه خیال دی ډېره مهرباني ستاسو حیات خان او زما نوم حیات دی او په کراچۍ کې زه به د خپل شانګلې خبرې یوازې نه کوم د ټوټل پښتون خبره به کومه الحمدلله په کراچۍ کې زموږ خپله یو یونټي ده د پښتون یو ایمیج دی په دې کې که یو قوم یادېږي دې کې دوه درې قومه یادېږي په هغه کې د پښتون ډېر ښه ایمیج دی که تاسو لاهور ته لاړ شئ پنډۍ ته لاړ شئ بل یو ځای ته لاړ شئ هلته کې د پښتون حیثیت چې دی بذات خود هغه ډېر کم محسوس کېږي په کراچۍ کې الحمدلله چې یو خبره کېږي نو دویمه خبره سره د پښتانه لازمي کېږي هغه په وړو ایریاګانو کې ده
او که په صدر ډیفنس یا په بل څه ایریا کې ده. ډاکټر صاحب د وکالت په لاره تک کوي ویاړو پې او ډېر زیات فخر پې کوو. وکیل صاحب زموږ چې کوم ځوان کل دی میډیکل طرف ته ډېر زیات روان دی، نو که تعلیمي حوالې سره مو خبرې وکړو نو سید محمد صاحب خو نفي وکړه زموږ چې 80% تعلیم یافته خلک دي. بهرحال الله دې کړي چې 100% شي، خو خلک چې د میډیکل طرف ته ډېر زیات روان دي، په دغه حوالې سره ځوانانو ته څه میسیج یې کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نمبر کې زه د زمونږ ټي وي شکریا ادا کوم او بیا د سلام خان شکریا ادا کوم چې هغه خدمت جوړه کړه، ټول باندې کړه. د دې نن تاسو کوم سوال وکړ هم سوال دی، نو زه دا وایم چې را زمونږ تقریبا فوکس چې دی د نیو جنریشن او میډیکل طرف ته دی. او زه ټوټلی دوسره اګری په دې باندې نه ما ولې چې موږ لا پکاره چې موږ په ټرند پسې نه ځو، موږ مارکیټ وګورو او موږ نور اپورچونټیز چې دي هغه اویل کړو. نو لا طرف ته پکې موږ راتلل پکار دي، نور پیډ چې دي هغه موږ راتلل پکار دي. ماشاءالله څنګه چې چیرمن سے خبره وکړه چې 80% ایجوکیټډ دیر از نو ډاوټ. ورکه تا ګورې دا کوم کسان چې ناشتي نو ماشاءالله ټول هایلی کوالیفایډ دي، او وکیلانو هم ناشتي، ډاکټرانو هم ناشتي، انجینرانو هم ناشتي، او تقریبا معاشره چې زموږ د پښتون قوم ماشاءالله ډېر ښه پروګرس دی، مخې ته روان دي. او بهتره به دی چې رسیب د میډیکل باندې توجه نه ورکړي، نور فیلډ چې دي نور هم ډېر مواقع دي په دې شهر کې پکار چې موږ هغه سره موجود دی د خرو کمیټۍ رکن مو نور محمد خان. تاسو نو خدای پوښتنه کوو چې تاسو د روډ لپاره ډېر زیات आवाज اوچت کړی دی، خو د تعلیم حواله سره یا د میډیکل هسپتال حواله سره دی حواله سره چې دی نو په شانګله کې تاسو څه قسم څنخ کاری دغه حواله سره څه وینا ده؟ پهلا خو زما دا مېلمانه کوم راغلي دي ټول د کشران دي چې زما طرف نه السلام علیکم. باقي د روډ خبره خدا ده چې آیا لکه دا خو زمونږ د شانګلې خبره ده، د کلي خبره ده، کنه د ځوانانو خبره دا ده چې آیا لکه زمونږ مشران چې کوم نو هغه تعلیمونه دي کړي، بیا زمونږ کشران چې دي اوس تقریبا هغه 50-55% چې دي لکه هغه روان دي کنه. نو چې دوی تعلیمونه وکړي د دې نه نور بړاو شي، نو څوک انجینران شي، څوک ډاکټران شي کنه، لکه د قوم خدمت ته نو شي. موږ خو راغلي شوي، موږ هغه معامله اوس دغه ده کنه. نو البته موږ په دې باندې فخر کوو په خپل دا پروګرام چې دی سلام ارګنایز کړی دی. زه سلام ته سور سلام کوم او دا زموږ ماشاءالله د بادشاهانې د ویاړ په کومه چې ډېر ښایسته ځوانان مشران کشران یې کړی دي. زه زموږ ټیم ډېر زیات شکرګزار یم چې هغه هم داسې یو غونډه کې ډېر کوریج ورکړو. او خبره هم دا ده موږ راجمع شو چې موږ ته کوریج میلاو نشي، موږ ته سوشل میډیا اهمیت رانه کې زموږ خبره او سوشل میډیا موږ ته اهمیت راکړي نو زموږ आवाज به ډېر مخې ته لاړ شي، زموږ یوث ته هم لاړ شي، زموږ دنیا ګډ ته لاړ شي. نو زه وایم چې تاسو تعلیم په اړه کې وایي د شنګله واقعي ډېره پسمانده ایریا ده او ډېره پسمانده ضلع ده. او ان شاء الله امید لرو چې زموږ سره وکیل صاحب راغلي، نور ډېر ملګري راغلي، زموږ یو پیسې قانون طرف شي تاسو متعاون کړی دی. دا کوشش د تعلیم لپاره ډېر څه وکړي او په څه هغه په پوزیشن کې راغلی دی. او ان شاء الله دا کوشش وکړي چې تعلیم لپاره ټول خاص کر حدیث لپاره حدیث چې زموږ په شنګله کې ټول نه پسمانده دغه نانی پروګرام مشر مېلمه علي بادر ایډوکیټ صاحب دی. نن دغه پروګرام ته ډېر زیات خوشاله په دغه باندې یو چې د هرې طبقې خلک را سره دي. بیا د وکیل صاحب د مخې خبرې کول خو یقینا د الفاظو توهین دی. او وکیل صاحب دغه یو پوښتنه درنه کوم د تعلیم په حوالې سره نن زموږ دغه پروګرام موږ چې کار ځوانانو ته میسیج ورکړو، زموږ کوم ځوان کوم چې د تعلیم حاصلوي په دغه یو سود چې یاره زه پیسې وګټم د پیسو د انکم لپاره یا د غټې کمپنۍ د منیجر یا د دغې لالچ لپاره، نو دغه ځوانانو ته څه میسیج ورکړي چې تعلیم چې دی هغه د څه لپاره زده کول پکار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو د خپل د ورور کشر سلام ډېر زیات محبوب ممنون یم چې موږ ته دا مبارک کړه او موږ د علاقې په قدردان جذبه لري او کوم مطلب کړی دی ته سلام. او زما دا یقین دی او زما دا امید دی چې تعلیم یقینا چې زموږ د روزګار لپاره موږ لپاره هم ضروري دی او په دې دې نه یقینا چې په تعلیم باندې موږ باعزته روزګار حاصلولی شو. او د تعلیم د روزګار سره سره که فرض کړه موږ ته د روزګار میلاو نه شي، خو په تعلیم باندې موږ یو باعزته مقام په معاشره کې جوړولی شو.
زما خپل دا یو پیغام دی د خپلو ظالمو ته لکه تاسو د ما نه مخکې ملګرو په دغه میډیکل په حواله یقینا چې میډیکل یا هر پروفیشنل دغه خلک د دې لپاره کوي چې ماته روزګار میلاو شي او دا زموږ مجبوري دي ځکه چې موږ خپل خوږ وطن ملک پرېښودی دی او دې علاقې ته راغلي نو خالص د روزګار او د ګټې لپاره راغلي خو زه د کراچۍ ځکه چې کراچۍ چې زموږ سره کومه مینه کړله د پښتون سره یې کومه مینه کړله موږ له د یو مور د غېږې غوندې حیثیت راکړلی او موږ که دې کې چې موږ ته د روزۍ چې څومره ذرایع پښتون قوم ته د دې ځای نه میلاو شوي دي نو زما خیال دی چې دا په پاکستان کې د یو ښار نه نشته نو ټیک ته چې موږ به هغې باندې دغه هم کوو روزګار به هم حاصلو خو دا صرف روزګار مقصد نه دی موږ له پکار ده چې څومره تاسو وینئ په دې معاشره کې چې څومره یو سړی تعلیم یافته دی نو هغه د یو ښه مقام خاوند دی د هغه په معاشره کې عزت دی د هغه احترام دی که د هغه نوکري نشته خو خلک د هغه عزت احترام کوي نو زه دا وایم چې تاسو فرض کړه میډیکل ته نشئ تللی انجینیرینګ ته نشئ تللی نو دا څومره تاسو چې وینئ په ایډمنسټریشن کې ایسیان دي ډیسیان دي غټ غټ افسران دي دا ټول د آرټس نه دي دا د نور مختلف سبجیکټ نه دي خو محنت پکار دی هر سبجیکټ چې ته وایې خو چې هغه تا لولې او ته پرې پوه نو که هغه آرټس او که هغه ساینس چې نو ته مقام وکیل صاحب دغه یو پوښتنه درنه کوم د وکالت لپاره چې کوم ځوان لارې اختیار کړي نو د معاشري چې کوم کردار دی نو دغه لارې ته اکثر خلک وایي چې یاره الفاظ خرڅېږي د وکیلانو په حوالې سره مشهوره دغه ده چې خرڅ خبرې چې د هغې وزن نه نو دغه خلکو ته څه میسج ورکوئ به طور وکیل تاسو به څه میسج دغه نو وکیل خو دا خو د هر چا خپل خپل آیډیا ده او خپل خپل یو سوچ دی خپل فکر دی خو تاسو وګورئ په دې معاشره کې چې هر چې څومره څوک دعوت کوي او څومره یو سړي د افلاطون غوندې که دعوه هم کوي خو چې کله هغه خلي نه وکیل دی د هغه ته بل ځای نه معلوم هر ځای کې چې کومه پریشاني راځي نو د هغې واحد حل چې کوم دی نو هغه صرف د وکیل سره نو په دې نقطه نظر باندې ټیک ده چې وکیل به پیسې ومالي هغه به د هغه پروفیشن دی د هغه دا پیشه ده هغه به کوي خو وکیل چې کوم هغه موږ چې حقیقت کې ورته وایو په فرض کې یو سړی خالصه پیسې ته کار وایي هغه په خپل دی خبره خو چې څومره مرسته او ملاتړ او څومره دغه د وکیل د معاشرې په معاشره کې د چا سره کولی شي نو دومره زما خیال دی چې هېڅوک هم نشي کولی نو ډاکټر خو به کلینیک کولاو کړي هغه به ځان لا په یو خونه کې به کښېني خپل دغه به کوي خو وکیل خو ستا د روزانه بل د وکیل چې کوم حیثیت دی د هغه چې کوم احترام دی په معاشره کې نو زما خیال دی چې هغه د یو پروفیشن بل نشته دغه ځوانانو ته اخري څه میسج به دې کار کوي ځوانانو ته خو ما تاسو ته دا خبره په ابتدا کې هم وکړه اوس هم چې ځوانانو ته نه بلکې مشرانو ته هم پکار ده اوس مشر فرض که خپل بچی راولي هغه په هوټل کې کښېنوي یا هغه چا سره په دوکان کې کښېنوي نو ځوان باندې څه وکړي دا بنیادي ذمواري چې هغه مخکې د مشر ده مخکې د پلار ده مخکې د تره ده مخکې د مشر ورور ده د هغې نه وروستو بیا د ځوان ټول ده چې هغه ته فرض که پلار او مور هغه ته دغه یو مقور کړي نو دا د هغه ذمواري ده چې هغه د هغې نه ښه فایده واري او خپل تعلیم چې کوم دی نو هغه سر ته ورسوي او د خپل ولس ښېګړه وکړي او بله بنیادي خبره ده تاسو ته کومه چې ویمه هغه دا ده چې زمونږ ډېر ځوانان او زمونږ ډېر خلک هغه راشي په دې رنګ کې داسې رنګ شي چې هغو ته ځان بیا پښتو بد ښکاري حالانکه پښتون داسې قوم دی چې په ټوله دنیا کې دا فخر قوم دی پښتو ژبه داسې ژبه ده چې په دې باندې ټوله موږ چې څومره فخر کوو نو موږ چې کولی نو ځان په پښتو مشر مه وایي او ځان په پښتون ثقافت مشر مه وایي ځان په دې نورو رنګونو کې مه رنګوئ او صرف پښتون او پښتون په حیثیت سره خپل ژوند تېروئ او تعلیم وکړئ ډېره مننه زموږ دغه پروګرام اختتام ته رسي د وکیل صاحب دپاره شاعري څخه الفاظ لیکلي چې ژوند لکه زما کوه ژوند لکه زما کوه هر چاته خندا کوه دغه شان نیت سپین ساته دغه شان رڼا کوه ستا ارمان به سر نه خوري مورې ته دوا کوه یم حیات یوسفزی د کیمرامین جمیل احمد سره زموږ ټي وي